السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کتونکو، نن ته واتساپ کې داسې څلور سیټینګونه ښیم چې په هغې په مدد سره تاسو ډېر څه ورک شوي کوم دی هغه حاصلولی شئ. هغه سیټینګونه کوم دي؟ هغې کې یو هغه سیټینګ دی که چېرې ستاسو مطلب په واتساپ باندې کاروباري خبرې چا سره کړي، کاروبار هم کړی، لیندین هم کړی، او ستاسو نه خدا نخواسته موبایل ورک شي یا د نه واتساپ ډیلیټ شي، موبایل د نه ریسټور کړئ تاسو، او هغه هر څه میسیجونه چې کوم دي هغه ستاسو نه ډیلیټ شي، نو هغه به تاسو څنګه ریکور کوئ. یو هغه بل دا چې که چېرې تاسو د خپل موبایل واتساپ نمبر بدلوئ، واتساپ نمبر د بدلېدو سره ستاسو چې کوم ملګري دي هغه ستاسو نه انفرینډ شي. نو تاسو څنګه کولی شئ چې خپل نوی نمبر بل نمبر چې کوم دی هغه په واتساپ کې واچوئ، خو کوم ستاسو سره چې کوم فرینډ دي هغوی ته اړو دا پته ونه لګي چې یاره دوی نمبر چینج کړو، همغه واتساپ تاسو سره کنیکټ وي. دغه دې دوه سیټینګونه نور دي، دا تاسو ته زه ښیم په دې واتساپ کې. خو که تاسو په پیله ځل باندې زموږ ویډیو ګورئ نو مهرباني وکړئ د زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن ووهئ او آل باندې کلیک کړئ، ولې چې نوې راتلونکې ویډیو تاسو ته په وخت باندې میلاو شي. که په فیسبوک باندې تاسو ګورئ نو زموږ پیج لایک کړئ، فالو کړئ، او ویډیو مخکې شیر هم کړئ او کمنټ کې خپله مسله هم بیان کړئ. نو راځئ تاسو بوځم د موبایل سکرین طرف ته او هغه سیټینګونه تاسو ته ښیم چې هغه کوم سیټینګونه دي. دا رالو موږ د موبایل سکرین ته، تاسو به ورشئ دې واتساپ ته، واتساپ باندې به کلیک کړئ. واتساپ هم چې کله آن کو نو یو سیټینګ چې کوم دی هغه دا دی، داسې ګوره یو پیج یا هغه نمبر چې تاسو وایئ چې یاره موږ ته دوی داسې ملګري چې اکثر تاسو ته میسیج وکړي او هغه میسیج تاسو ونه ګورئ او هغه بیا خفه وي یاره تاسو ته ما میسیج کړی او هغه تاسو نه دی کتلی، حالان کې دغه داسې چې یا سړی نه وزګار د هغې دپاسه نور میسیجونه راشي. نو دا آپشن چې کوم دي دا بره چې اوس کوم رالي دې کې دا آپشن چې کومه دی دا آپشن د څه دپاره دی؟ دا د دې دپاره دی چې تاسو کوم غواړئ چې یاره موږ ته دا ملګری میسیج وکړي او ډایرکټ دې زما ته بره په دې لاین کې راشي، دا بره لاین چې کوم دی په دې باندې دې راځي. نو هغې دپاره به تاسو په هغې باندې داسې لږه ګوته کېږدئ، داسې کلیک به کوئ پې، او دا بره دا نشان چې کوم دی دا یو دا به پې ووهئ د پاسه. نو بیا چې هغه ملګری چې کوم دی هغه تاسو ته دغه کوي کله میسیج کوي نو هغه به دلته پیله سر کې راځي، دغه میسیج به تاسو په اسانۍ سره کتلی شي. ښه دویم سیټینګ دا دی چې تاسو داسې ملګري به وي چې یاره څه کسان به وي چې هغه بار بار تنګول کوي، تاسو ته میسیج کوي، کالونه کوي، نو هغه به تاسو څنګه بلاک کوئ، خو چې هغه ته دا پته ونه لګي چې یاره ده زه بلاک کړی یم، تاسو ته به د هغې کال د هغې میسیج نه راځي. داسې څنګه چې دا نور میسیجونه راغلي هغسې به تاسو ته هغه میسیج نه راځي. نو هغې څه طریقه کار دی؟ د هغه کس په نمبر باندې به دغسې کلیک ووهئ، ګوته به پې کېږدئ او دا نشان چې کوم دی دا یو دا به ورپسې ووهئ، دا بره سر کې به دقسې دا نشان به راشي، دا چې کوم رالی دې سره به داسې چې بیا به ستاسو د هغوی د طرف نه کال او یا میسیج هغه تاسو ته نه راځي، دې ځای ته به ځي، دغسې به دغه ته نه راځي، دا کوم دا سکرین چې دی دې ته به هغه نشان نه راځي. ښه دویمه طریقه دا وه. درېیمه طریقه چې کومه وه هغه تاسو ته مو ویلې چې یاره که ستاسو نه چېرته داسې کاروباري کس او کاروباري خبرې هم چا سره کړي، ضروري خبرې، او تاسو نه خدای نخواسته موبایل لوک شو یا ریسټور شو، نو هغې میسیجونه به تاسو ته څنګه راواپس کېږي؟ د هغې دپاره به داسې وکړئ چې په دې بره 3 ډاټ باندې به کلیک کوئ، په 3 ډاټ هم چې کلیک کړو راشي دې سیټینګ ته چې کله رالی سیټینګ نه پس به دا لاړ شي دا چیټس چې کوم دی چیټس دا چیټس دا به آن کوئ. چیټس چې کله تاسو آن کو لاندې به راکوشئ دا لاندې لیکلي دي چیټس بیک اپ، دا چیټس بیک اپ ته به راشي. چیټس بیک اپ ته چې کله راغلی نو لاندې به راشي، دلته دا آپشن تاسو ته راځي چیټ بیک اپ یوزینګ کلیر، دې ځای کې به تاسو دا ګوګل اکاونټ چې کوم دی دا ما دا ورکړی دی نو دې ته به راشئ، لاندې ګوګل اکاونټ به دې ځای کې ورکړئ خپل، نو بیا به چې کله کوم مطلب ستاسو نه کله دغه ورک شو، موبایل د نه ورک شو یا دغه شو، نو د دې ځای نه بیا دا بیک اپ تاسو چې کله ګوګل اکاونټ دلته ورکړي نو د دې په مدد سره به تاسو دا بیک اپ چې کوم دی دا بیک اپ کولی شي. دا به اوکې کوي چې د کوم کس میسیجونه تاسو غواړئ چې یاره دا دې موږ ته راشي واپس،
نو هغه به د دې په مدد سره تاسو حاصلولی شئ. دا لاندې کتی شئ بیک اپ ټو ګوګل ډرایو، دا لاندې دا به وکېږئ. دې کې که تاسو غواړئ چې یاره موږ ته د میاشتې دغه واپسي وشي یا د هفتې وشي یا د روزانه والا چې کوم ده بیک اپ یو کس چې کوم یو کس دغه یا یو څیز وي هغې دپاره دغه تاسو کلیک کولی شئ. ښه جي دویم نمبر تاسو ته ما ویل چې یاره نمبر به څنګه بدلو. نو د نمبر بدلولو دغه دا ده طریقه چې د اکاونټ باندې به کلیک کړئ، اکاونټ چې کوم دی بیا به لاندې راشئ او د چینج نمبر باندې به کلیک کړئ. چینج نمبر باندې تاسو کلیک کړه، دلته به لاندې راکوشي په نیکس باندې به کلیک کړئ. بره لیکلي انټر یور اولډ فون نمبر وذ کنټري کوډ خو آلریډي لیکل شوی دی. په دې بره باندې به بره ځای کې به زوړ نمبر ولیکئ او دا لاندې چې کوم دی کوم نمبر چې تاسو نوی ورکوئ به دې کې ولیکئ. د هغې سره به ستاسو هغه نمبر چې کوم دی هغه چینج شي، خو واتساپ کې به څه بدلون نه شي. کوم ملګري چې تاسو سره دي نو هغو ته به دا پته مونه لګي چې یاره د نمبر چینج کړی دی، همغه واتساپ به همغه سره به تاسو په آلریډي رابطه کې استئ. او که چېرې تاسو داسې واتساپ نمبر بدل کړئ، په دې طریقه بدل نه کړئ او بل نمبر باندې واتساپ جوړ کړئ، نو هغو سره به ستاسو هغه کانټیکټ چې کوم دی هغه ختمیږي. هغه کوم واتساپ کې سره مخکې نه ایډ یاستئ او هغه کوم میسجونه وغیره تاسو ته شوي دي یا کېږي نو هغه به ختمیږي. او په دې طریقه باندې چینج کو نو په دې کې به هېڅ مسله را نه شي، لکه همغسې به تاسو هغوی سره په رابطه کې شئ. دغه 4 سیټینګونه د راتلونکي ویډیو پورې په الله سپارمه. که ویډیو مو خوښه شوي نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ، لایک کمنټ ضرور وکړئ او د راتلونکي ویډیو انتظار کوئ.